صبر कर लो। कोई कुंतु आयत नंबर 23 है ना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. دا آیت مضمون په اعتبار سره صداقت د قرآن او صداقت د نبی دی. صداقت د قرآن مما نزلنا دینا معلومی ذکر نازل کړه الله قرآن دے. او صداقت د نبی دا معلومی علی عبدنا لیکن د دې صداقت د قرآن او د نبی انداز دے د مقابله او د مناظره. دیو اعتراض کو چې قرآن د پخپله جوړ کړی دا د خدای کتاب نه دی، نو دے دا اللہ نبی نه دی. نو الله ورته اعلان د مقابله کوي زئی کدا د ځان نه جوړ کړ دے نو دیو یو سړی دی کنه تاسو هم سړی یې. تاسو بیا د یو کتاب جوړ کړئ. لیکن دی آیت کی ډېر نکات دي. یو مقابله داسې ده ان کنتم په جمع راشه سړیا یو نه ډېر راشه. ولدا ودعو شهداکم خپل پیران اور خپل علماء سو دارنګي خپل مشران را جمع کړي. او بل انداز دا ټول قرآن نه سړیا بسورت من مثلی یو سورت راوړی سړی لړن کون پکې تاسو وایي کنه چې دا ځان له جوړ کړ دې نو تاسو راشئ. البته د قرآن کریم مقابله او د مناظرې اعلانات په یو څو طریقو سره دي. اوله طریقه دا تاسو که اعتراض کوئ چې قرآن ځان له جوړ کړی دی نو تاسو ټول جمع شئ او ټول قرآن راوړئ.
قرآن کریم چې څومره غټ دی څومره لوی دی نو دغه شان تاسو ټول یو بل قرآن جوړ کړئ اوله مقابله دا ده لکه سورۃ قصص کہ آیت نمبر یو کم پنځوستم قل فاتوا بکتاب من عند الله هو اهدى منهما مکمل کتاب راوړی نو مکمل کتاب راوړلو نه عاجز شو کمزور شو دویم مقام کی ای چلو لس سورتونه راوړی سورۃ ہود آیت نمبر 11 کې اعلان دی چې لس سورت خو راوړی ټول قرآن نشي راوړی وګورئ قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين لس سورت راوړی سړیا هغه لسو هم جواب ورشو نو آخر بیا وای لس نشي راوړلی نو چلو یو سورت خو راوړی کا یو سورت د قرآن غونته کی پیش کئی سورت یونس آیت نمبر 38 قل فاتوا بسورة مثله تاسو ای قرآن د پخپل جوړ کړ دے نو زئی تاسو یو سورت خورا وړی دا آخرانی اعلان دے آخرانی مقابله ده د ټولو نه کمه ځکه دلته کې سورت کی من مثله راوست منی تبعیضیه مانا که شکمن یای نو د صورت یو حصہ راوړی سړیا ګوره د قرآن مقابله مناظره په څلورو طریقو سره بیان شوی دا اول دا ټول قرآن راوړی سورۃ قصص بیا وی ټول نشه راوړلې نو لس سورۃ راوړی سورۃ هود بیا وی لس هم نشه راوړلې نو یو سورۃ راوړی سورۃ یونس یره که یو نشه راوړلې یو سورۃ هم نشه راوړې نو یو سورۃ حصہ راوړی نه مثلی دا اخره نه تعارض ختم شو تعارض ختم من مثله کی اشاره دا دیتا چې دا قرآن شانی یو سورت راوړی یا دا یو سورت ټوکړه راوړی داسې سورت ټوکړه راوړی چې قرآن سره شانی بلیغی داسې سورت چې قرآن شانی فصیحی داسې ټوکړه راوړی داسې ټوکړه راوړی چې د قرآن شان ربط برابري قرآن چې څنګه د پخوانو کسی کړي دي هغې کې به هم دغه شاني قرآن چې څنګه د راتلونکو
حالات و بیانات کړي هغه کې به هم هغه شانی زیرا وړي تاسو جواب نشته ښا پړش دا اخرانه اعلان دی وَإِن كُنتُمْ کچری تاسو مشرکانو فی ریب پشکی کچری تاسو پشکی مما دا غسنا نزلنا چې مونږه نازل کړی دی علی عبدنا خپل په بنده باندې علی عبدنا یو علی رسولنا یو نوی ځکه مقام د عبدیت د اعلی دی د مقام د رسالت نه نفاتو نو تاسو راشئ راولئ مانا نازل کړی مانا راوړی بصورت یو صورت وړکې من مثله د دې قرآن پشانی ټول صورت نه نو د قرآن څه حصہ صورت څه حصہ راوړی وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور اوبلی آوازو کئی راجم کئی ځان سرا شهداءکم خپلاغ مشران شهداء شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وائی مراد د شهداؤنا علماء سودی راجم کئی خپلاغ غلط ملیان من دون اللہ دا اللہ نسوا ان کنتم صادقین کچری تاسو خپل پدې شک کې رښتینی ای کستاسو دا شک پځای نو دا غزو دا میدان ایو کس ویلیو ماسل گزا ټوپ حال لے وی بلوی دا گز هم دے او دا میدان هم دے ویو ها فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا دا اعجاز دا قرآن دے او نتیجہ دا کہ تاسو قرآن سر مقابلہ کولے نشئی نو ایمانی کنی نو اور تیار دے اور گرے تیار دے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کچری اونکو تاسو داکار وَلَن تَفْعَلُوا چرت کولے انشی تر قیامت پوری نو چې نشي کولای نو د هغې تقاضا څه ده منل دي که نه بیا خو په کار ده چې دا منلی فتقوا ویریږئ ځان بچ کوي النار د اورنا التي هغه اور ده دا تشبیه بلیغ ده داسی اور دے داسی وقودها چی داغی لرگی او داغی خشاک د سلو چیزونا الناس خلق دی والحجارتو او گٹھی دی د دې آیات مقصد دا اور سخته بیانول دي چې اور ډیر سخت دی دارنګ یره بیان ده
ګټو نامراد څه دي؟ ګټو نامراد هغه ګټې دي د کومو چې دوی عبادت کړو، هغه ګټې به د دوی مخکې په جهنم کې سېځلې کېږي. دې دپاره چې دوی ذلیل شي او دوی خفه شي. یا د ګټو ذکر دې دپاره شی دی چې اشاره یې ده د اور سختۍ ته، چې داسې اور دی چې هغه ته ګټه نه ټینګي. دا مثال دی. او یا د الله قدرت دی، نو الله د قدرت نه څوک تپوس کولی شي؟ الله ګټې سیزي نو سېځلی شي. اعدت للکافرین، دا اور تیار کړی شوی دی د پاره د کافرانو. اعدت ګوره ماضی صیغه ده، دې کې اشاره ده دیتا چې جهنم اوس ته تیار دی. نو رد شو په کسانو باندې څوک چې وایي جهنم لا تیار نه دی. نو ګوره صداقت د قرآن بیان شو، صداقت د نبی بیان شو، بیا یره بیان شو که نه منې نو جهنم تیار دی. مقابله هم نشي کولی او منی هم نه، دا قمقلتوب دی. بله خبره ما تاسو وی بشارت د زیره، چا چې قرآن ومانه هغه له زیره دی. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. دا خوشخبری ده د خلکو دپاره. چا چې قرآن ومانه، خو دلته کې خوشخبری چاته کېږي د هغې دو صفته ذکر کړي دي. یو دی آمنو، ایمان والا. ایمان څه معنی؟ منلو والا. دویم صفت دی عامل الصالحات. ایمان منلو ته وایي دا چې په کم ځای کې راشي نو هغه به مضمونی سابقه ته اشاره وي. آمنو معنا مخکې دا ذکر شوی مسله چا ومنله، چې هغه کومه مسله ده؟ اعبدوا ربکم. چا چې مسله د توحید ومنله، یو. دویم دا چې وعملوا الصالحات، نیک عمل یو. نو د نیک عمل څه معنا ده؟ د دې لږ درته تشریح کوو، بیا نشو کولی ځکه دا لفظ قرآن کې ډېر ذکر دی. نیک عمل څه شي ته وایي؟ ما سوغه الشرح وحسنه. نیک عمل هغه دی چې هغه پیغمبر کړی او هغه پیغمبر ورته ښه ویلي. دارنګه نیک عمل کې ضروري ده چې د دې مقدار هم د شارع د طرف نه وي چې څومره وکړي. طریقه هم د شارع د طرف نه وي چې څنګه وکړي.
وخت به هم د شارع د طرف نه چې کله به کوي هله به نیک جوړېږي هسې نه لکه د سهار مونځ شو 2 رکعاته دی نو دا سهار مونځ نیک عمل هله جوړېږي چې 2 رکعاته وکړي 3 یا 4 ونه کې دارنګي نیک هله جوړېږي چې نیکي د پیغمبر طریقه وکړي او دسو کې قبله ته مخ کې نیتو کې دارنګي دا نیک عمل هله جوړېږي چې خپل په وخت باندې وکړي نو نیک عمل لپاره مقدار طریقه زمانہ شرط چې دا د شارع طرف نه راغلی بیا دا نیک عمل قیمتي کیږي په څلورو خبرو سره یاد ساتئ یو د علم دویم دار چې ستا نیت و صحیح دریم دار چې اخلاص و در کی وي څلورم دار چې همیشه وي شارع کړه علم دی پیش دے وقت شارع دے طریقه د شارع دا او مقدار شارع مقرر کړه دے کای همیشه د علم سره نو حل نیک جوړیږي کم یو عمل چې داسي نه هغه نیک نشي جوړېدل نو دغه 2 کسانو لزیره ده وبشر زیر ورکه پیغمبره چالا الذين هغه خلق لزیل ورکا آمنو چاغي یقین کړه ده په مسله د توحید باندې چې عبادت دا وعملوا الصالحات عملون کړي دي په طریقه د نبی علی السلام محمد دا 2 کسان دي دا ډیګرای ور سره دوی او زیر ورکا خود څه شي ورکا مبشر به زیر ورکی ګورا یو څو چیزونو سره زایب دي جنت وی جنت زیر ورکا دویم کلما رزقوا منها خوراک به میوي وي درم ولهم فيها ازواج مرګلي به بالکل موافق وي څلورم وهم فيها خالدون همیشه به سیا څلور چیزونو سره الله زیره ورکي شي کوه اول زیره جنت جنات جمع ذکر کړه زکا دې لپاره به یو باغ نه دی قرآن کې د جنت مختلف نمونه دي جنت ذکر دے دارالسلام دے دارالمقامہ دا دیر باغونه بھائی دارنگی باغونه با څنګه چاغي لاندې با ولی رواني ولی څلور قسم ولی بھائی یو والا با د شراب وي دویم والا با د پيو دریم والا با د ګبین او څلورم والا به د صفا وګوري
جنات باغونه هم ډیر دي ولی هم ډیر بل میوی دي او داسې میوی چې د هغې حد نشته دی ګوره ښه کل نه ما رزقو بله خبره دا ده چې دوی سره به بیبیانې ازواج جمع یې راوستله ډېرې به ډېرې بیا ورسره صفت یې راوسته چې مطهرتون پاکې به ګوره یو امرأه ده مطلقې ښځه یو زوجه ده زوجه هغه ښځې ته وایي چې هغه د خاوند سره په هر خبره کې موافقه وي جوړه وي جوړه محبت کی الفت کی خوراک کی سکون کی اب د خاوند تابع هر ښځې ته زوجه نشي ویلی کېدی کومه ښځه چې د خاوند موافقه نه وي هغې ته زوجه نه ویلی کېدی ښځه خو ده خو زوجه نه ده زوج جوړې ته وایي چې بلکل ته برابر یې ګورې خاوند سره به په هرې خبرې کې ستا موافقت وي داسې نه چې خاوند یو خبره کوي ته دو خبرې کوي ته زوجه نه یې بیا ته امرأه یې حدیث کې راځي کومه یو ښځه د دنیا خاوند له جواب ورکوي د جنت حورې دې ته وایي تبا لکی خدای دې غرقه کا دا خو سستا نه دی دا خو ستا سره میلمه دی لږ ورځې دی خو به راځي د ما څخه ته یې ولې سپکاوی کوې کومه ښځه خاوند له جواب ورکوي نو د جنت هغه حورې دې ته خیري کوي دې ته زوجه وایي ښه هغه ده چې خاوند تا سره خبره اړی ته یې نه مه اړوه چې خاوند نه اړی خو بیا خو ستا سوال نه پیدا کېږي ته به څه وایې خو جي زنانه کم خاوند ته ښه وایي چې څه ما وي هغه غلی و دا به ډېر ښه سړی دی دا به ډېر ښه سړی خو اخیاني هغه زمانو نه ډېر خوشحالي چې زما لور ته هېڅ څه نه وایي چې هغه که چېرته په کوڅه کې ګرځي او که هغه په بازارونو کې ګرځي وایي زما دا زونګی ډېر ښه دی بې غیرته دی که زنانه بې غیرته خاوند ته ښه وایي هغه ته وایي چې تا ته یې څه نه وي کم نارینه چې زنانه ته خبره کوي کار کوي دغه ځای کې د ښځې ایمان معلومي چې ما ته یې څه نه وي نو هله به ښه وکړه تا نه به ستا د عمل تپوس کېږي خاوند نه به د خاوند عمل تپوس کېږي نو د جنت د ښځو نوم دی ازواج زوجه دنیا کې زوجي ډېرې کمي دویم دا چې مطهره پاکي دي ښه د جنت ښځې پاکي دي د څه شي نه پاکي
خیره په دوی نه راځي، پوزې کې کړه د دوی نه راځي، د غټو بولو وړو بولو نه پاکي دي، د حیض نه پاکي دي، د نفاس نه پاکي دي، د کینې او د بغض نه پاکي دي، د حسد نه پاکي دي، نورو ته کتلو نه پاکي دي. د جنت د ښځو صفت دا دی چې د دوی سترګې به صرف خاوندانو ته کولاوي، نور دنیا به دنیا وي، هر عیب نه به پاکي. دا د جنتیانو بیبیانو صفت دی. حدیث کی راضی چې په جنت کې یو بازار لګي، بازار، هغه بازار کې اغستل هم نشته، خرڅول هم نشته، هغه کې به صرف مجسمی شکلونه به د سړو، شکلونه به د ښځو. کم یو نارینه ته چې کم شکل خسته شو، هغه شکل به دته اغوستولی کېږي. کمې زنانې ته چې کم یو شکل ښه ښکارېږي، هغه شکل به د دې جوړېږي. او د جنت هغه کمې ښځې چې دي، هغوی چې کله خاوندانو سره میلاویږي، نو هغوی به مصري وایي، سندرې به وایي، د خاوند د خوشحالولو لپاره. داسې نه، د نیک ښځې دا نښه ده چې خاوند بهر نه راشي نو دا ورته وخاندي چې د هغې په وجه د خاوند نه خفه زړه خوشحاله شي، ستړی زړه دمه شي چې بهر نه نارینه راغلی ستړی ستومانه او دا ځانه ورته پړستن پرته وي، نو هغه د یو غم نه دویم غم جوړ شي. زما یو ملګری هدلته کې چې ختم کې ما راوستی هغه به وي که نه، هسې یو زر خبره کوله نو وي څه وکړو، نن زمانې ښځې خو د فریاد دي او د ګلو دي، نور څه شی خو نشته. ځان نه د جنت ښځو صفت جوړ کړئ، د جنتیانو جوړ کړئ. خاوند ته به چې ملاقات کوي نو ځان به یې صفا کړی، ځانه به خاندي، مصری به وایي، وایي به نحن الخالدات فلا نبید ابدا. اواز به دومره ښایسته کوي چې دا خاوند به دغه چېرته داسې اواز نه اورېدلی. نحن الخالدات فلا نبید ابدا، مونږه همیشه اوسیدونکي یو، مونږه زړېږو نه ګورې. نحن الناعمات فلا نبس ابدا، مونږه همیشه د روڼ تندي یو، خوشحاله یو، چېرته خفه کېږو نه. داسې نه چې تندی دې ګوټ نسلی دی. حدیث کې راځي د جنتي ښځې نشانه څه ده؟ نشانه دا ده چې کله ته ورته وګورې هغه تا ته مسکی شي، هغه وخاندي. کله ته ورته د یو خبرې حکم وکړي نو هغه مني. کله چې تا باندې تکلیف راشي هغه ستا مرګلتیا کوي. کله ته د کور نه بهر وځي هغه ستا د عزت او د مال د بچو خیال ساتي. دا د جنتۍ ښځې نشان دی. داسې نه چې قرآن ته موږ ناست یو او چې بیا واپس کور ته لاړ شو خپلو خاوندانو ته وایي کله مړه ما قرآن اورېدلی زما خدمت کوه. نه نه نه، قرآن موږ نه ښه خلک جوړوي. رسول الله فرمایي
ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. قران سره ډېر خلک خرابي هم ګوره دا سینا چې مونږه قران تکینو نو چې بیا واپس لاړ شو خوان ته موږ سپک نظر وکړو. خوادانو کم حق ده هغه د قران نزد کوي. تاسو هم حقونه دي سورۃ نور کې راځي. نو دیوا د جناتیانو خود خبرې کو دې لپاره چې د اذان کې راول خوند د خوشاله لپاره بدی مس ناتو نه وای ونحن الراضيات فلا نسخط ابدا. موږ همیشه خوشاله یو خوشاله تا نه موږ چرته خپه نشو. خوان په معمولی مینی باندې خوشالي معمولی محبت باندې د خځې ډیر ذات خوشالي کړي خیالي زیله سره واده وکي کنه نو بیا د دې زی مینه ټوله خځې ته وړي بیا د مور پلار خیال نه کوي دا ولې وړي دا حلا وړي چې دا خدا د دې خوان سره محبت شروع نو دا دی وسوي نان الراضيات فلا نسخط ابدا. موږ همیشه خوشاله یو تا نه موږ چرته بخپه نشو. نن زمانه خدي چرته دا وای چې زه خوان نه خوشاله همیشه خیری کوي. هر خزه ځان ته رابعه بصری وای چې زه خو ولیت زمانه کروانه ډېر زما خوان کروانه. بیا وای فتوبى لمن كان لنا وكنا له. خوشالي دا د هغه چا چې مونږ دا هغوی او هغوی زمونږ دي. دا د جنتیانو د خود صفات دي. ښا د ځان کرا ولای یو څو حدیثونه تاسو ته وایم د جنت د خود مبارک بخاری او مسلم حدیث نقل کړ دے چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې جنت ته چې کومه اوله ډله داخليږي دا غوی دا شکلونه با دومره خوري لکه د 14 سپوږمۍ. دویمه ډله چې داخليږي هغه به دومره پړکیږي لکه اسمان کې غټ ستوره. او جنتیان داسې وي چې نه بدوی امتیازي کوي نه بدوی غټ بول کوي نه بدوی لاړی بهيږي نه بدوی پوزه بهيږي. د دوی د سر مګزي به د سرو زرو خوشبوئی به د دوی مشک زعفرانی او بیبیانی به د دوی غټو غټو سترګو والا خاپیری. او ټول به یو شکل باندې انسانانی شپېته غزا شرعي غز دار دومره بهر یو کس دګي د آدم علیه السلام د دغواله وخت. بل حدیث د ترمذی نقل کړ دي چې د جنت خدي به دومره کلی چې داغه يرام خسوقهن دون لحومها ودمائها وحللها. د دوی د پندو دا مغز چې کوم دی دا به د بهر نه ښکاري ټوله شیشه به شیشه. یو حدیث دے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے لو ان امرأة من نساء اهل الجنہ د جنت خزونه یو خزه کچرته دنیا ته خپل مخ کارا کا نو لا ازاءت ما بینهما ريحا
ټول دنیا به د خوشبوئی نه ډکه کړي، دومره د هغې صفت. او د جنتیانو د سر هغه چوپرې دوپټه چې ورته وایي خیر من الدنیا وما فیها، دا د دنیا نه هم غوره دی او د دنیا کې چې څه څیزونه دي د هغې نه هم غوره دي. او حدیث کې راځي، دا روایت ترمذی نقل کړی دی، نبی علیہ السلام فرمائی اہل الجنت جرد مرد، جنتیان بالکل د ویختونه خالی وي. جنت کې نارینو باندې ویخته نه، جنتیانو سترګې قدرتی بارنجو سره وي، توري وي. جنتیانو جامې بچا تن زړیږي، جنتیانو ځاني بچا تن فنا کیږي. بل روایت ده، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله فرمایي ما جنتیانو له داسې څیزونه تیار کړي دي چې هغه لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، چې نه یو سترګې هغه لیدلي دي، نه یو زړه کې راغلي دي، او نه د هغې پوره پوره صفت چا په غوږ اورېدلی دی. خبره مې دا کوله چې جنت کې به ښځې وي، خو داسې ښځې وي مطهره، بدخوی به پکې نه پاکې. بل نعمت دی وهم فیها خالدون، همیشه به یو ښکلي ځای کې سړی ناستي، خو چې سبا له ځي نو بیا خفه کېږي. لکه دا اوس بهترین ځای دی، د قرآن پکې بیانېږي، خو چې کله قرآن بیانېدل ختم شول بیا سړی خفه وي. جنت به داسې نه وي همیشه. نو چا چې مسله د یا ایها الناس اعبدوا من لا، نو هغه زیری مستحق دی، زیره ولا ورکا د څه شي د دې خبرې ان لهم چې دوی دپاره جنات باغونه به وي تجری چې بهیږي من تحتها د هغې نه لاندې الانهارو مختلف قسم ولې، څلور قسم ولې. سورة محمد آیت نمبر 15 کې بیان دی. کلما رزقو، هر کله چې دوی وخوري منها د دې جنت نا من ثمرة هغه میوې رزقا چې د دوی رزق دی. دا رزق په ناشنا نه ګورې، میوې د دنیا میوې او هغه رنګ کې یو دي، ځکه ناشنا سړی نه سړی یری، ناشنا شي نه سړی یری. قالو نو دوی ووایي هذا الذي، دا هغه میوې دي رزقنا چې مونږ ته راکړی شوي وي من قبل، پخوا دنیا کې راکړی شوي. دا به یو شان وي. و اوتو به، او را به وړلی شي دغه میوې د دنیا د میوو سره متشابهن، یو شانی یو رنګي، رنګ کې به یو وي، خوند کې به جدا جدا وي. بل نعمت دی ولهم دوی دپاره فیها په دې جنتونو کې ازواجن جوړه جوړه بیبیانې به وي، مطهرتن پاکی به وي د هر قسم ګندګۍ نه، وهم او دوی فیها په دې جنتونو کې خالدون، همیشه به وي. ان الله لا یستحی ان یضرب، ما تاسو ته وی دی باب کې د یو شبی جواب. اوس دا شبه کومه یو ده؟ بعض عالمان د دې آیات تعلقه ساتي چې شبه به دوی دا کوله چې دا څنګه قرآن دی چې په دې کې جولاګي باس دی، عنکبوت.
دا څنګه قران دی چې پدې کې د مچ باز دی سورته حج. نو الله پاغا جواب اسوال باندې رد کو جواب ته کو چې نا جولا خلا غټ دے مچ خلا غټ دے خدا حق موقع کې الله د ماشي غون تکیزای نه پری. بعض مفسرین د دې آیات تعلقہ التکی سورۃ حج سره لګول سورۃ عنکبوت سره. لیکن زموږ بعض استادانو بوي دا خبره کوي نه ده ځکه سورۃ حج او سورۃ عنکبوت رستا نازل شي او دا آیات مخکې ده په نزول کې حج او عنکبوت ده. نو دا چرته کېدای شي چې جواب مخکې او سوال وروسته وي کوم نشي اغازان لا د نورو سوالاتو جواب دا د یو بل سوال جواب. دوی به اعتراض په قرآن په یو طریقې خو نه کو څنګه چې جولاګي ترنګي چې د ما دغه مچ باس باندې اعتراض کو نو دارنګي دې صورت کې مخکې لاړ شي. مخکې الله په مثال کې راحت ذکر کړ اسمان ګړه بهار برق ذکر کړ اسمان کې د بجلی پړق. نو دی و اعتراض کو چې دا څنګه قران دی چې کله پکې د بجلی اسمان د کړه سواد را باس کوي او کله پکې تا باران باس دی کله پکې د یو شی باس دی بل شی باس دی. نو التجو اعتراض شنو دلته جواب دے بہتر دا قرآن مضمون دا سے لکھا. بعوضہ اصل کی وائی ماشتا مدا خبرہ علمی نکات دیولی کئی کہ قرآن کریم کی د څه حیوانات ذکر شوی دی دا غي تعداد مفسرین لیکي 33 33 حیوانات ذکر قرآن کې شوی دی. د ټولو نه اول دادا بعوضہ ماشا دویم نمبر عجل سقیر درائم نمبر خنزیر دے څلورم حمار خر دے نو پنځم طیر مرغا شپږم خیل اسونه اوم انعام اتم سباع لیوگان نهم غراب کارغه لسم قراده شادو یولسم ضا دولسم معز لمور گڑا بغیر د لم نه گڑ ابن دیار لسم ابن اخ فار لسم جمال داون خاصو پنځ لسم ناقا اوخا شپاړسم الحیا مار مطلقاً ولسم صوبان اجدها
اتلسم جان نرے مار نلسم جراد ملخ شلم قمل سپگا یوشتم زفادع چندخا دویشتم حیتان دیرشم سپے کلب څلېرشتم زید چرمخ پنځشتم بغال خچر شپږشتم نحل مچۍ اوویشتم ذباب مچ اتشتم نمل مینگے نہشتم ہدہد ملا چرگک دیرشم عنکبوت جولا یو دیرشم فراش خوارا ملخان دو دیرشم دابت الارض قیامت ته نږدې به یو زناور پیدا کی خلکو سره خبرې کوي او درې دیرشم آخر کې فیل هتی نو ماوی قرآن کې چې څومره حیوانات ذکر دي هغه 33 حیا دا یو صفت ده بهتر صفت چې دا هغه بوج سره ناروا کارونو نه بدو کارونو نه بچ کی د دې چې کله نسبت الله ته وشي نو مراد ته نه اثري نتیجه لکه حدیث کې راځي ان الله حی کریم یستحی من ذی الشیب مسلم الله ډیر حیاناک دی حیا کوي سخی دی سخا کوي د مسلمان د ګری د سپین ډکو نه ډیر حیا کوي ان الله بیشک الله پاک لا یستحی شرم نکئی ای یضربا د بیان ولونا چې بیان فری دي دان مثلا یو مثال ما بعوضتن هغه چې د ماشي غونته کی وي بیانولو د مثال پماشي سره فما فوقها یا زیاد د ماشینا فاما الذین پس هغه خلق آمنو چې ایمان راوړ دي فیعلمون ابي خپويږي انه الحق جدا مثال حق دے من ربهم د دې طرف طرفنا قرآن مثال بیان کی مومنان وایدا صحیح لیکن واما الذين اغا خلق کفروا چاوی کفر کړ دے فیقولون ان دیوای بیا ماذا اراد الله سو اختل الله پاک بهذا پدی سرا مثلا د مثال لپاره کسان چې کفر کړ دي ناغه وای پدی مثال سره الله پاک څو بیان کړ
یذل به کثیرا، یذل بیلاری کوي دا الله پاک به پدی مثال سرا کثیرن ډیر خلق، ويهدي الله پاک لار خی به پدی مثال سرا کثیرن ډیر ہوتا. دیکھی خبره د مثال نه خبرات قران ټول خدا خبره یاد سره دلته منطقي اعتراض دی چې کثیر مقابله کې خو قلیل راځي، ډیر گمراه او ډیر هدایت والا دا خو ډیر د ډیرو مقابله نه راځي. مشهور اعتراض د ډیر مقابل کمی، د کم مقابل ډیر. دلته خو هدایت والا هم ډیر دی او د گمراهی والا هم ډیر دی، نو ډیر خو د ډیرو مقابل نه کی. نو جواب دیو دا دی ہدایت والا ډیر دی فی نفسه، گمراہی والا ډیر دی په نسبت سره ہدایت والو ته. او دویم جواب دا دی چې دا د قران کریم خصوصیت دی چې دې کې ډیر مقابل د ډیر راتلی شي. اوس دا خبره پاتې شو چې دې مثال سره ډیر گمراه کیږي. دا څوک دی؟ وما يذل به الا الفاسقين، او نه بلاری کوي پدی مثال سره الله الا الفاسقين مگر نافرمان ولرا. نافرمانا پدی سره گمراه کی کنه خطا کی اعتراضونه شروع کی. الذين ينقضون، دا تعریف د فاسقینو دی. ها مضمون په اعتبار سره فاسق اصل کی وای نه منن کوتا، حد نا وطلو والا نافرمان. او دا فسق دمرا گن شعر ہے چې د فسق ماده قرآن کی 50 کرتا ذکر دا. مانا د حد نه وطل، او اصطلاحی مانا را د خدای پاک د حکم نازان راوستل. د دې بیا مراتب دی، کفر ځان لا فسق دی، گناہونا ځان لا فسق دی. نو د فاسقانو یو نشانه دی آیات کې الله بیانې وعده ماتول. دویم نشانه دا الله حکم نکول ماتول. دریم نشانه فساد کول. د فاسقینو درې نشانه شو. الذين فاسقان هغه خلق دي ينقضون چې ماتي عهد الله، دا الله وعده، من بعد میثاقه، رست د کولونا د کلا کولونا. یو د وعده بل د عهد. وعده وایي چې یو طرف نه تا وعده وکړه، او عهد دې ته وایي چې دوه طرف نه وعده وشي. نو موږ د الله سره وعده کړی ده چې موږ بس تا باندې بنده توپ کوو.
الله موږ سره وعده کړی ده چې موږ به تعالی زه به تعالی رزق درکوم تا به بخم الله هم کلکه وعده کړې ده نو موږ هم کلکه وعده کړې ده چې موږ د الله وعده ماتو نو دا نافرمان شو. دویم ويقطعون او پریکي ما هغه څه امر الله چې الله حکم کړی دی به پاغه سره چې یوصلا پورا کوي کم شي سره چې الله حکم کړی دی چې پورا کوي هغه پریکي نو دا فاسق دا نافرمان درم ويفسدون روانه کوي دوی فی الارض فزمکه کې ګوره د فاسق څو نشانې شي درې وعده ماتول د الله حکم پرې کول نه کول او رواني کول دنیا کارونو کې روانه غلا روانه ده غیبت روانه ده آبادی روانول باغ روانول دا روانه ده نو دا فاسقان مقام کی څه دي مرتبه کی څه دي اولئک دغه خلق د دریو صفاتونو والا هم الخاسرون خاص دوی تاوانیان دي خاص دوی تاوانیان دي دی پتاوان کې کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا ما تاسو ته ویلو اخر نعمتونو بیان دي اوس د نعمت بیان ته وګورئ اول نعمت الله بیانې چې تا خپل حقیقت ته نه دي کتلی تنوی چې ماشته کړی کیف تکفرون څنګه تاسو انکار کوئ بالله دا الله دلته کفر څه وایي ګوره کفر او ایمان دا یو عام معنا ده دا د مضمون په اعتبار بدلی ځکه د کفر معنا دا نه منم نو څه نه منم نو دلته کې مخکې مسله څه ده یا ایها الناس نو ترجمه ودا سکو کیف تکفرون څنګه تاسو کفر کوئ الله نه نور ته عبادت کوئ خپل حال ته وګورئ وکنتم امواتا چې تاسو نه وئ بالکل تاسو نوم نو لم یکن شیئا مذکورا فاحیاکم بیا ما تاسو ژوندي کړئ ګوره دا الله د بندګۍ نه څنګه انکار کوي نو یا الله ژوندي کړئ فاحیاکم معنا تاسو لې ژوند درک فاحیاکم ژوندي کړئ تاسو معنا پیدا یې کړئ تاسو پیدائش لوی نعمت دے کنا ثم یمیتکم بیا وتا سمڑکی اوس دا خبره ده چې دا مرګ خو نعمت نه ده کنا ولې نه ده د مؤمن لپاره مرګ نعمت ده کنا معنا دنیا جون بدر نه ختم کی ثم یحییکم بیا وتاسو ژوندي کی پیدا ما کړی وجنم دې زو ژوندې کوم دې زو نبی اولیاء زمانه منی ثم الیه ترجعون بیا ودی الله طرف ته ترجعون تاسو واپس کړئ شي تاسو واپس کړئ شي
هو الذي خلق لكم ما فی الارض جميعا، دا بل نعمت تے دنیا کی جس چیزوں نے دام استا په کار کې راوستل. هو الذي الله غزاد دے خلق لكم چې تاسو د فائدې د پاره پیدا کړی دي ما هغه څه فل ارض چې پزمکه کړي جميعا ټول. معنا دا شو چې هر شی څه فائدہ نه کوي او بعضی په فائدې باندې ته پويږي د بعضو په فائدې ته نه پويږي. لکه موږ خوای مار لړم دا مضر دی ګر لیکن حقیقت کی دا د ایمان سره فائدہ ناک دی. څنګه تا باندې مار لړم تا کوله گئی ودی چیٹی او تا کی ایمانی تصورو کی نستا درجه اوچت دارنگی ہر یو تکلیف مسلمان وانی چی راضی او دے پی صبر کئی نو دا اللہ پا نیز بانی دا درجه اوچتی کی نو فائدہ شو. لکا دشمن دے شیطان دے شیطان ظاہری زمون دشمن دے خو کا دی مانا ته وګوري چې زمون مقام چې اوچت شهر د فرشتونو د شیطان په مقابله اوچت شي. نو بیا د دې آیت دا معنا هر شی د فائدې ده خو دا چا فائدہ ظاهره ده د چا فائدہ باطنه. دویمه ترجمه د دې آیت دا خلق لكم ساز د پاره پیدا کړی دی ما هغه څه فلار دي چې پزما کې جميعا دا ټول د الله تر طرف نه وګڼي. اعتقدوا جميعا منه سورۃ جاثیہ که خیر ده که شر ده دا ټول د الله نه وګڼي. ثم استوى الى السماء فسواهن دا نعمت ده پورته وګورا اسمان می دل جوړ کا. ثم استوى بیا اراده وکړه الى السماء اسمان تا. دې کې ګور دو خبرې دي دایات ساتي. استوا خپل معنا څه ده؟ برابر کېدل اراده کول. لغوی معنا برابرېدل. خود استوا چې کله ذکر د الله په صفت کې وشي او د دې په صله کې اعلی راشي نو د دې بیا معنا مونږ ته نه ده معلوم. دا بیا متشابهات نه لکه ثم استوى على العرش استوى على العرش الرحمن نو على عرش استوا. الله په عرش باندې برابر شه دې د دې حقیقت مونږ ته نه ده معلوم. صرف اعتقاد بساتو چې څنګه د الله شان ده هغه شان الله په عرش ده. خو چې کله د الله په صفت کې استوا راشي او صله کې اله راشي دا بیا متشابهات نه ده بلکې د دې معنی اراده ده. ثم استوى بیا اراده وکړه الى السماء اسمان تا فسواهن بیا تیار کړه سبع سماوات او اسمانونه. دغه یو خبره د تاسو ته کوم. خبره ده چې د اسمان مخکې پیدا شوی او قسمه کا دی آیات نه خدا معلومیږي چې زمکه مخکې پیدا شي. ځکه ثم استوى الى السماء اراده اسمان ته رسته شوی ده. نو اسمان رسته پیدا شو
لیکن رست سورت نازعات کی ارشاد دے چې والارض بعد ذلك دحاها الله وايي زمکه رستمی خورا کړه نو الته نه معلومیږي چې زمکه رسته پیدا شي دلته معلومیږي زمکه مخکې پیدا شي دارنګه حامیم سجده کی لسم یو لسم آیات دا یو وای نازعات بلا وای شیخ د پنډای رحمت الله علیه هغه وا د دې خلی توجیه کوله یو د زمکی پیدایش ده یو د زمکی دحاها خورول او برابرې دل د زمکی رسته شي نګور الله درې وړه برابر ولګي زمکای تیار کړه اسماني څنګه انداز کې تیار کړه زمکای څنګه انداز کې تیار کړه دای د کم ځای نه تیار کړه نور استوای او هو بكل شيء عليم الله په هر څه پوهه کړه چې څنګه یې تیار کړه نو خپل لپوي مطابق تیار کړه معنا الله خپل پکارونو باندې عالم دی د هر شي په حکمت باندې عالم دی ځکه هر شی د الله د علم لاندې او الله هر شي باندې عالم دی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ دا بل رکو دے دا تقریبا دریم رکو مخی ماتا سویلی زبد رکو خلاصه وایم اول رکو خلاصه خمونگوی لیوا دویم رکو خلاصه دریم رکو خلاصه دا مونگ نو ویلی نو د دویم رکو خلاصہ یا ایها الناس بدو کی تذکیر بھی اعلی اللہ دے د منافق د اصلاح د پاره دا الله خپل نعمتونه بیانوي د دې رکو خلاصہ او حاصل دا خبر بیانای چې انسان ستا اصلاح په عقل نشي کېدلې ستا اصلاح لا وحی پکار دا پیغمبر پکار دی نو دې لپاره ما ستاسو د اصلاح لپاره ستاسو نیکمه پیغمبر نو زمونږه د نیکه د پیدایش هغه زمانہ ذکر کړي نعمت څنګه جوړیږي بیان نه نعمت ده ستا نیکه می پیدا کو د فرشتو نه می مشوره طلب کړه ابي وی مو پیدا کو ما پیدا کړ نو ستا سره می داخل ګړه وکړه چې ستا د اصلاح لپاره می ستا نیکه پیدا کړ او ستا په د نیکه په پیدایش کې مې د فرشتو ونه منله وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ کله چې وی سارب للملائکه فرشتو ته وی او څه وی انی جاعل ذ پیدا کوم فی الارض فزمکه کې خلیفتن یو انسان زبدی زمکه کې داس یو کس پیدا کوم خلیفتن
خلیفہ حقیقت کی فیصلہ کون کی توای او د خلیفی تفسیر په خپل قرآن کوي د بشر سره معنا الله داوي چې زه انسان پیدا کوم انسان ته خلیفہ په دی وجه ویلی چې د دویم نمبر پیدا شوه اول نه پیریو او فرشتي یا انسان ته خلیفہ په دی وجه ویل شي چې د الله د حکم چلولو نائب دی دا معنا چرته نشي جوړېدل چې د الله نائب دی ځکه د الله نائب خو به حاله جوړېده چې الله نه وي کوم روایت کې چې خلیفہ راغله دا غي معنا دا چې دا الله د چلاو احکام او چلاولو والا چلاولو باندې الله فیصله کوونکې مقرر کړل قالو نو فرشتو وی اتجالو ایت پیدا کئ فیا پدیدما کا کیمن هاغه څوک یو سیدو چورانه بکې فیا پدی کی ويسفكو الطيبه الدماء ویني دی باندې یو اسانه خبره فرشتو ته څه پته را چې دیوا ویني توي هغه پښتو متل لوري تا ته وایم ګوري تا اورا فرشتو له علم غیب نو او په دغه وخت کې پیریانو نو پیریانی وری د لاغوی رواني که خو رواني کول نو دوی دا وایي چې دښاني مخلوق وي نو لیدلی دغه ونحنو او مونږه نسبحو پاکی بیانو بحمدک پسنا استا سرا ونقدس لوی بیانو لکستا ذری سما یا الله کستا د پیدائش نه دا مقصد دی حکمت دی چې ستا پاکی او ثنا بیان شي نو ثنا او پاکی مونږ بیانو کړه دې کې تکبر نه دی ورخه دا حقیقت دی چې زه اوس دې قاری صاحب ته چلا کا تا قرآن یاد کړل نو دی وای او نو د دې دا معنا نه چې تا تکبر تا خو ما ته حقیقت حال بیان او فرشتي په عبادت کې په حق باندې دي د فرشتو شان عبادت انسان نشي کولای دې کې تکبر نه دی دې تا دا خپل حقیقت کارا کوي نو دا خپل علم مطابق نه و چې دا الله بدا حکمت دی چې عبادت پی وشي پاکه پی وشي ثنا صفت پی وشي نو هغه خذنون کو نو بشکا انسان پیدائش یوازې دې لپاره نه چې تسبیحات وایي انسان اول چې کوم پیدا شه د داغه نوم الله خلیفہ یې خیره ته فیصله کوي نو د انسان د بشر پیدائش په ځمکه باندې د الله قانون نافذ کوي الله حاکم ښکارا کول دي عبادت یوازې نه ده عبادت پر فرشتي خلیفہ قائمول لدی وجه حدیث کی راضی نبی علیہ السلام وفات شه او صحابه جنازه نه کوي څو پوری چې خلیفہ نه مقرر شه زکه د انسان پیدائش د خلافت لپاره ده چې تبه د دنیا نه فساد ختمای او فساد د خلیفین بغیر نه ختمي نو د فرشتو خپل په ذهن کې راوي چې صاحب حکمت دای نو دامن کو لیکن د الله پاک حکمت خدا نو چې عبادت لا پیدا کوم یوازې تسبیحات لا پیدا کوم چې ذکر وکوم ها حلقې به جوړو ما
بس دا به کافي نه، خلافت کار وکړي. قال نو الله وی انی علم ما ته پته ده، ما د هغه څه لا تعلمون چې تاسو ته پته نشته. فرشتو ته وایي تاسو په څه پوهېږئ سره؟ دا انسان باندې یو قسم نعمت بیانوي چې ستا باندې ستا نیکه له مې څومره مقام ورکړ. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه. دی آیات کی الله زمونږ د نکاح غا ډیګري بیانې، ډیګري ایوارډ چې ورته وایي، ما به الامتیاز، د ګټې هغه شی فرشتو نه وروسته پیدا دی. د فرشتو پیدایش خوښ نه و او پیدا مې که او غوره مې که، نو په څه شي مې غوره؟ الله سره د هر شي خزانې دي، د هر شي خزانې. یو ځای کې مې خبره کوله، میں قرآن کریم د الله پاک په تمام نعمتونو کې اوچت نعمت دا مې ورسره ووي چې دا خدای په خدای کې چې څومره نعمتونه دي، قرآن نه مخکې نعمت بل نشي د خدای په خزانه کې. او وجه مې ورته دا ووي چې د ټولو مخلوقاتو کې الله ته خوښ نبی علیہ السلام، الله اعلی لبر محبوب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، او هغه د الله سر دیدار کوي، د الله سر ملاقات کوي، الله ولا ډالۍ ور کوي. نو دوست د دوست اکرام په خوشي کوي کا. الله جل شانو خپل د دوست اکرام او اعزاز په قران کوي. اقرأ بسم ربک. نو دا الله په دوستانو کې د محمد مصطفی نه بل غټ دوست نه و. نو کله الله سره دا قران نه بل څه شي خوي نو چاله به ساتم. الله ته خدای ډالۍ ضرورت نشته. نو چې الله خپل دوست لا دا ډالۍ کړي نو معلومیږي د دې نه اوچت شی بل نشته. یو مولا ډېر مشر عالم دی، ما ته دا نقطه دي ناشنا وي، یقینا خبره چې دوست د دوست کره لاړ شي نو هغه وایي زما په دې کور کې چې څه ښه شی دی دا ونه ورکړم. نو زه تاسو ته وایم آدم علیہ الصلوۃ والسلام له الله مقام ورکړي، درجه ورکړي، خو په څه شي ورکړي؟ ځان سوچ وکړئ. ګوره ها، الله سره د دنیا کمې نشته، الله سره د هر شي خزانه ده، لیکن الله چې آدم له لمر ورکړي نو علم علم سره ورکړي. نو پته راغله چې د انسان کمال په علم دی. په علم به ګټې ولې زما نیکه په علم ګټلی. یو طرف ته عالم دی، بل طرف ته جاهل دنیادار دی. الله په دې باندې عالم د جاهل نه غوره دی. او چې موږ د عالم مقام ته اوچت نه ګورو نو د الله قانون او د الله نظریه نه خلاف دی. چې آدم له الله مقام اوچت د علم پوجي وکړو نو علم د وجه نه انسان اوچتېږي. نو پکار ده چې موږ عالم اوچت وګڼو. نو اوس الله د فرشتو نه آدم غوره کوي، نو غوره کولو دپاره علم ورته ورکړ، نومونه یې ورته وښودل،
وعلم اخود الله پاک علم ورک الله پاک آدم علیہ السلام لرا الاسماء د نمونو کلها د ډیرو کله دا معنا نه ده چې آدم علیہ السلام ته د تمام دنیا د چیزونو نمونه راته د دې موبایل نوم خو نه راته دې ته کلی اضافي وای معنا د بادشاہت او د خلافت کم چیزونه هغه ټول هغه ته وښودل شي د ضرورت چې کم چیزونه هغه ټول ورته وښودل شي او فرشتو ته هغوی د هغه چیزونو علم ونه ښوده شو ثم عرضهم بیا وړاندې کړه دا نمونه علی الملائکه فرشتو باندې څه معنا لکه فرض کدا غړی دا د دې څه فائدہ ده دا تسبیح ده د دې څه فائدہ ده څه شي فقال الامتحان دا آیات ګره ډیر نقطو باندې مشتمل ده انسان کمال ستا په علم ته ګره او بیا وایي چې ګوره د علم پته په امتحان کې راځي اوس امتحان نه ښه وایي پخوا به زمونږ خلکو ته متل کو چې اوږې په درمن کې ښکاره کېږي فقال الله وی فرشتو ته انبئوني ما ته ووایئ باسماء هؤلاء دا څیزونه د دې څیزونو نومونه ان کنتم صادقین کتا سو رښتینی یای یعنی کتا سو رښتا پوهی نو مونږ ته وایي اوس ګوره د علم او د غیر علم مقابله لګوري ښا یو سړی له الحمد نه راضي قل هو نه راضي ټول قران کې یو ټکی نسلای چې هر تقریر کې هغه ټکی وایي اول طرف تعلیمي او دا عالم سپکاوي دا ګورا دا شیطان علم د علم آدم علیہ الصلوۃ والسلام له الله علم ورکړ فرشتو کی تقوا وا نو هغه دا علم د وجه اومان هغه بیا مقابله نه کوله قالوا وی سبحانك یا الله تپاکی صحیح وی یا الله تپاکی پاکی را تعالی را معنا ته پاکی موږ خپل په خطا کې خبره کې نه پوه پچاله چې الله کمال ورکي هغه منل کمال دی لا علم لنا منتنشتر پوا الا ما مگر هغه په قدر شته علم تنا چې تا موږ لرا کړی دا انک بشکت انت خاصتا العلیم پوي الحکیم حکمت علی دې د دې علیم او د حکیم مخ کې څه مناسبت زما استاد بوي قران چې زکای لفظي ترجمه او زکا نبي قران ته کې نه سوچو کا تفسیرونو نو قران نه معلومي زکه دغه مرګلو ته قران زکای نو څومره قران نه راځي کنه نبي موږ چې کلا مدرسان شو نبي یا آسان ترجمه ګورو یا معرف ګورو تفسیرونو نه قران یادول ډېر ګران او دې ته ګوره یاد ساده عالم ذکر کولی ولی مقابله په څو غټلا په علم او حکیم ذکر کا الله ورک علم نو فرشتي له نور کوي او آدم له ور کوي ها دې کې صحیح مت دا ولی سوال راځي کنه که فرشتو کی انابت نه وي تابعداري نه وي نو دی بداوي چې خدای دې کې څه فرق راغی تا ما تزدا نه کاغه ته دې زده کنو بیا څنګه مقابله وکړو ما ته هم ځکه چې بیا ګورو کړه فرشتو کی انابت او منلا او الله حکیم دې
تا ته یې ونه ښوده. ولې فرشتې ته د خلافت دپاره پیدا نه آدم ته مې وښوده ځکه آدم د خلافت دپاره پیدا دی. پوه چا لره چې کوم کار دی حواله که نو د هغه کار اسباب به هغه له ورکوي. حکیم دې ته وایي ښه آدم بري برابرې ګلګت علاقه کې یو قسم یو شی دی ډوډۍ پخوي نو داسې یو مورړی غونته کې شی هغه مورړی په داسې راکاږي په ډوډۍ باندې. نو چې ما ولیده نو مې دا سړی داسې په دې علاقه کې نشته. زما محمد هغه وي زموږ په علاقه کې په لاسونو پخوي نو په لرګو نه پخوي نو هغې څه ضرورت. آدم له علم ولې ورکړه نمونه یې د څیزونو خاصیت یې ولې وښو. آدم دې دپاره راغله چې دی حاکم جوړ شي. نو حاکم له کرسی پکار ده، حاکم له وسله پکار ده، حاکم له د څیزونو نومونه پکار دي. او فرشتې خو دې دپاره نه دي پیدا. خدای په دې کې ګوره فرشتو خپل هار ومانه انابت سبحانک. اوس الله جل شانه رستا آدم علیہ السلام توای فرشتو ته نمونه زکا د دې ربط څه شو یاد ساتئ. یاد ساتئ فرشتو څه وی سبحانک عجزي وکړه ځان کمزور وګاړه او چې کله دې ځان کمزور ک الله رحم بیا کولاویږي. آدم ته وی اوې خایا ورته کنه سړیا هغه عجزي وکړه. کله چې ځان کمزور کړه نه تا ته علم نه حاصلېږي. استاد به درته کاریږي. زما درس روان دی ماسخوتنې د خضر علیه السلام او د موسی علیه السلام واقعه ټول مدرسې د مدرسې اصول استاد بتا وہی استاد بتا باندې سختی کوي خو قیمتي شی استاد تا نه پټي نه غره ته ځان عاجز کی. فرشتو وی چې سبحانك یا الله ما ته خو پته نشته چې آدم دومره لوی سړی دی مونږ ته خو پته نشته. الله پاک کم یو سړی چې عاجزي وکړي الله پې رحم کوي نو آدم ته الله حکم وکړو قال او یا الله یا آدم ای آدم انبئهم او آیا دوی ته بیاسمائهم د دې څیزونو نومونه ځان عاجز کا کړه. امام مالک وایي که نه علم داسې یو شی دی چې ډېر زیات قیمتي شی دی عزت شی دی خو ذلت نه بغیر نه راځي. د استاد څپېړه دا د ګوړې غونډې وه پخوا به خلکو وي. فلما انباهم ګوره فاته وګوره آدم څومره د کمال دی. یو کمال خدا دی چې آدم ته الله علم ورکړ. دویم کمال دا دی چې آدم ته الله وي ته دوی ته وښیه نو هغه بیا دا نه وي چې نن مې طبیعت ټیک نه دی او نن مې مطالعه نه ده کړې فای راوسته. فلما انباهم ډایرک آدم علیه السلام نمونه وي فرشتو ته وي دا 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 هر کله چې خبر ورک آدم علیه السلام دوی ته بیا اسماعیم په نومونو د دې چیزونو قالا نو هله الله وي نتیجه دا علم اقول لكم اما تاسو ته نو ویلي انی عالم چې زه خپویږم غیب السماوات په غیب چیزونو د اسمانونو د ځمکو باندې وعالم زه خپویږم ما په سبانه تبدون چې تاسو کار کوي وما په سبانه کنتم تکتمون ها چې تاسو پټوي. دا آیت دلیل دی په دې باندې چې غیب علم صرف او صرف الله سره دی. دا الله نه بل چا سره غیب علم نشته. دا یو مقام ختم شو. پلار ما ستاسو څخه د فرشتو نه می علم کې مخکې کړ. اوس بل نعمت ده ستا پلار می ستاسو نیکه می د فرشتو امام جوړ کړ. وروسته پیدا شه په مرتبه کې مخکې. وَإِذْ قُلْنَا کله چې موږ وویل للملائکة فرشتو ته اسجدوا سجده وکړئ لآدم آدم علیه السلام ته. ور دې آیت کې دوه خبرې دي ښه. یو د سجدي معنا ده
د سجدي مطلب دی یو د سجدي حکم سجده وایي څه شي ته سر ټیټولو ته انحنا ورته وایي سر ټیټول دا د سجدي معنا ده ګوره دویمي حکم دی د دې وینا عالمان وایي دوه قسمه سجدي دي یو د ادب سجده ده یو د عبادت سجده ده د عبادت سجده په یو دن کې غیر الله ته جایز نه د ادب سجده د نبی علیہ السلام نه مخکې دینونو کې غیر الله ته جایز نه نو ځکه دا حکم کوي اسجدوا سجده وکړئ د ادب لآدم آدم علیہ السلام ته یو ترجمه تاسو باندې پوښتنه نو دا سجده د ادب ده دا سجده د عبادت نه ده د نبی رسول الله والسلام په دین کې د ادب سجده هم غیر الله ته ناروا او د عبادت سجده هم غیر الله ته ناروا ځکه دا د دینونو اخري نچوړ دی دا یو تفسیر دی ښه بچو دویم تفسیر دا دی دلته کې سجده د عبادت ده خو لآدم دا معنا نه ده چې آدم ته وکا لآدم معنا دا چې د آدم په طرف وکا څه وکا د طرف وکا لکه مقتدیان چې ولاړی نو چا طرف ته سجده کوي امام طرف ته کوي که نه کوي نو دل دا سجده امام ته کوي څه یا دا سجده محراب ته کوي څه کوي الله ته خو په طرف د امام او په طرف ده موږ کعبه طرف ته مسکو ولې دا کعبه ته مسکو څه خو د کعبه عبادت نه کوو معنا دا ده چې دا ستا قبله شو دا ستا امام شو اسجدوا سجده وکړئ لآدم د آدم په طرف کې ماتا نو دا خو بیا اوس هم جایز ده ادم استاد ودا ترجمه کوله دلته سجدي نه مراد سلامي ده څه ده سلامي کېدل تسلیم کېدل چې جی تا وګټله دا ډېره ښکلې ترجمه ده اسجدوا سلامي شئ لآدم آدم ته چې اومو ویلله نو سلامي خو شئ که فسجدوا دا فا ګوره شاشي به تاسو ویلي تعقیب مال وصل ډایرکټ فرشتو سلام وکړو یا د احترام سجده یې وکړه د تعالی او یا د آدم علیه السلام طرف ته سجده وکړه ولې هغوی کې چون چرانه وکړه د ښځو خوی خو هغوی کې نه الا ابلیس مگر شیطان ونکړه ابلیس دا د شیطانانو هغه مشر دی دا د بلس نه جوړ دی بلس معنا نا امید اول د الله نافرمانی دا وکړه د الله د نعمت نه امید شي یا د بلس معنا همیشه غمزن بلس معنا نا امیده او غمجن او شیطان غمجن دی ځکه حدیث کې راځي کله چې کله انسان الله ته سجده کوي نو شیطان ویل کېږي خفه کېږي ډېر سخت چې هی 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 ما سجده ونه کړه زه تباه شم دوی په سجدو مزې وکړې دلته یو سوال دی سوال دا دی چې الله پاک آدم ته د سجدې د ابلیس ته د سجدې حکم کوم دی کړی وګوره قرآن کې شته اذ قلنا للملائکه الله وی فرشتو ته تاسو سجده وکړئ نو آدم دا ابلیس خو پکې داخل نه دی دا زموږ استاد مولانا عبدالعزیز صاحب دامت برکاتهم العالیه اوسم جو دی د شیخ القرآن غلام الله خان شاګرد ډېر پخوانی اولنی درس هغه به دا نکته وي چې ابلیس ته ډاګ حکم نه دی خدا ابلیس د فرشتو په جماعت کې و دی د فرشتو نه رذیل و بیکاره و نو چې مشر ته د یو کار حکم وشي نو کشر به څه وایي ما ته به دي مستقل حکم کېږي نه پتا ته وایي
مشران کوي نو تو وکړه. لکه مثال په تور باندې پلار دی د وړو مور ته وایي چې شابه اوبه لاله راکه، جامې لاله راکه. نو اولاد ته خو په اول نمبر پکار دي چې د مور نه مخکې لاړ شه د پلار خدمت وکړه، ځکه چې مور ستاسو حقداره ده، هغه په هغې باندې حکم کوي. نو ته لا څه شی سړیا پرې یو پوه شئ. آدم علیه السلام ته سلامي شي چاته یې ووي؟ فرشتو ته یې ووي. نو ابلیس ته څنګه کېناست چې ته لا څه شی خو بسه کړه. دا یو سوال. بله خبر ده چې قرآن کریم وروسته به راشي، دا هم تصریح کړې ده چې د آدم علیه السلام ته سجدي حکم څنګه چې د فرشتو ته شوی دی دارنګې ابلیس ته هم شوی. ځکه ابلیس ته تپوس کوي اذ امرتک، الله څه وایي؟ اذ امرتک، چې کله ما تا ته حکم وکړو تا ولې سجده ونه کړه. نو دا امرتک قرآن کې شته که نه؟ دا دلیل چې الله چې دی بې غیرته ته هم ویلي دي چې ته هم سجده وکړه. دا کوله جواب. قرآن څلور طریقې دي، ګوره یاد سره دا ما تاسو مخکې نه دي وي. د قرآن د تفسیر څلور طریقې دي. یو طریقه ده د تفسیر القرآن بالقرآن، دا اعلی لمر. دویمه طریقه ده تفسیر القرآن بالاحادیث، حدیث نبوی، دا دویم لمر تفسیر دی. دریمه طریقه ده تفسیر القرآن باقوال الصحابه. څلورمه طریقه ده تفسیر القرآن باقوال التابعین وتبعهم. نو ښکلی جواب دا دویم دی. الله په خپله وایي چې ما تا ته حکم کړی دی. دا ضروري نه ده چې هر آیات کې یو مسله پوره حل شي. اوس دا دلیل دی چې دې سجدې نه د ابلیس ولې انکار وکړو؟ ابا انکار یې وکړو، واستکبره تکبر وکړو. دلیل دی چې دې سجده ولې ونه کړه؟ ځکه ته انکار وکړو. او انکار یې ولې وکړو؟ ځان یې غټ وګاڼه چې دی لا څه شی انکار یو. وکانا بل وجلا من الکافرین، فخا دې د الله په علم کې نه منونکو نه و. درې وجې شیخا، انکار دې، تکبر دې، کفر دې. وقلنا یا آدم، دا آخرنه نعمت ساره پلار نه ساره نیکنه غلطی شوی وا او ما ورته معافي وکړه. نو ولي یا یوحنا صوبدو نه مني؟ ولي نه مني؟ قرآن پویدل، قرآن غره پویدل ګران دي ښه، مزه ډېره کوي. دیګه ما یو شاګرد هغه ته مې لیکا ولي ناراضي درس لا وی بس مدرسې والے سار کړه مې را روان کال سبق اړه. نو مې قرآن سره نن ظلمونه په خانه شوي دي. نو اوس به هم کېږي. قرآن ته موږ څه ټیم نشته. نو ګوره وقلنا یا آدم اسکن، د دې آیت مضمون څه دی؟ نعمت بیان. اخرانه کم نعمت؟ پلار دی په یو اجتهادي مسله کې خطا شوی او موږ ورته معافي کړې. نو ستا پلار ته مې معافي وکړله، هغه مې ونه ناسه. چې کله تا پلار ته صالح بچې خو د پلار باندې څوک احسان وکړي، د هغه هم احسان په ځان مني که نه. وقلنا موږ وایي یا آدم، ای آدم اسکن اوسېږه، انت ته وزوجکا ستا بیبي دې اوسېږي، الجنت جنت ته. دې کې اوس مخکې سره ربط څه دی هلکه؟ آدم علیه السلام امام شو که نه شو؟ امام شو کنه. نو بادشاہی هغه ته میلاو شو.
نو باچا هم څه د اصول پابندي ګوره ها باچا له هم څه اصول پکار دي کنه نو دلته کې وای چې ستا پلار باچاو خو اصول باندې زندگی تیرول پکار دي ما ورته اصول کې خودل چې فلانه ونی ته بتلاس نه کوي فلانه بوټه باندې خوره ما تاسو ته مالک او ملک کې فرق وایي ملک هغه باچا ته وایي چې د قانون پابند آدم علیہ السلام ته وایي ته امام شي او قانون بتا باندې دای خوراک هر قسم کوا دې ګټي دی ونی نه بزان ساتي خپابند نه وقلنا موږ یا آدم اے آدم اسکن اسیگا انت تا وزوجو کا بی بی ساری اسیگی الجنت جنت کی دا جنت دار السلام نمی جنت دکھا دا جنت میں صفتنو کی یو صفت دار السلام دا خاص جنت وکلا خری منها ددی جنت تارغدن پریمانا ہے سچی تما څنګه چې ساتو خوخی دا نعمت دا آیات دلیل دی چې کم یو سړی له الله لوی مقام ورکړی پاغه پابندیان هم ګرانی ګوره آزاد نه آدم لوی مقام واغستا پابندی پیګدی ولا تقربا نبنی ذکی گئی هذه شرطا دیونیتا فتكونا کنین شیبا من الظالمین ها دا گناہگارونا زیادتی کوونکو نا دیونی ته باندې ډیکې گئی نه ګوره آدم علیه الصلاۃ والسلام باندې پابندی ولا جدرا نو نن موږ څنګه وایو چې موږ باندې پابندی نه پابندی شته کړ آدم علیه الصلاۃ والسلام دا غوونی نه منش فازلهما دیکھیو ربط څه ده ربط دار انسانا تیا یوحنا سو بدو نمانی دا خود شیطان خبره او شیطان تا خطا کوي زکه ستا ابي دادای خطا کوي ستا ابي دادای خطا کوي روایت کې راځي آدم علیہ السلام نه خړل داونه حوا ابي تقسمونه یو خور رس راځي چې دی ونینا الله تاسو څنګه منی کړی ای چې داونه څو کوخري نو همیشه جنت کی پاتې کی تاسو واسی الله زکای بند کړی ابي عليه السلام هغه غوونه وڅکلا دانه لگا پاتې وا بابا لای ورکړه بابا ته پته نو ولم نجد له عزما نوغا دوکچا ورکړه شیطان ما تا توای اول نه دشمن استاد نیکه دشمن شیطان نه نو تک حلالي نو خپل بابا دشمن سره څنګه یاري کوي بیا دشمن ورته وای کنه فازلهما وخیا ولدی ابای بابا دواړه الشیطان شیطان عنها ددی ونی د نزدېکاتنا هغه دی وخړلا فاخرجهما نو اقلی شیطان دا دواړه مما دا نعمتونو نا دا زینا کانا چودا دواړه فی پاگی کی اس بل جہان شروع رہے گا ہاں آدم علیہ السلام دا دار السلام جنت نہ دو وطلو شو بل جہان ترازی اس دا دنیا جن اور دا جنت جن کی فرق بیانے جنت کی خفقان نشتے دنیا کی خفقان لے جنت کی دشمنیانی نشتے دنیا کی دشمنیانی نشتے جنت کی ہمیشہ دی دنیا کی کلا دے دا فرق رکھا وَقُلْنَا مُنْگُوِي بِتُو کُدھی گئی دنیا تراشے دنیا تراشے آدم علیہ السلام کی دنیا تراتا کنا نا اول نمبر آدم دا ہند پزمکہ بانے آتا کس کڑے دا ہندوستان پزمکہ یو غر دے دا غر نم سنگ دیب دے اس پا سری لنکا کی دا غر دے مخ کی دا ہندوستان اٹھو آدم دل تا کشے دے نو چے کلا کزیگی اللہ ورتوائی
د دې جهان جدا اصول دي، دا هغه جهان جدا اصول. دا هغه جهان خدا اصول چې صرف شیطان دی، دلته به د رور هم دشمنی کوي. ښا دلته به د خپل رور دشمنی کوي. آیا کس وي بلته چې ته ماته د یوسف علیه السلام د دې رونو کیسه وکړه چې د یوسف علیه السلام سره د دې رونو څه زیاتې کړې، هغه یوسف پرېږده، زه به درته د خپلو رونو کیسه وکړم. دلته به رور د رور سره ولاړي. څنګه وایي بعضکم لبعض، بعض ستاسو نه لبعض بعضو نورو د پاره عدون دشمن وایي. دا به د دنیا قانوني، رور به د رور دشمن یو دا. بل دا ولکم فی الارض، تاسو د پاره په دې ځمکه کې مستقر زید آرامی وي لږ وخت کې، ومتاع فائدہ وي الی حین، ته وخت پورې د دنیا او د اخر فرق جنت. آدم علیہ السلام پوښ چې ما پابندي ما تا کړلا، نو ګوره کړي خیالي سړی نه غلطي وشي او سړی خپل غلطي ومني، الله ډېر خوشالي. آدم علیہ السلام اوس دعا غواړي، معافي غواړي د الله نه. الله وایي ما ورته چل هم خو چې معافي رانه داسې غواړه. فتلقا معنا زدک، صحیح زدکړي آدم من ربی درب خپلنا، پیغمبر وکړ کلمات یو څو خبرې، بیا یې څو فتابا توبه وکړه علیه، دا خبرو په وینا سره، هغه خبرو وینا سره، هغه خبرې څه دي؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دا د ګناه د معافی لپاره اولنۍ دعا ده. آدم علیه السلام زموږ نیکه دا دعا وغوښتله، تر قیامت پورې دا دعا د اولاد د معافی لپاره یو دعا. چانه چې غلطي وشي دا دی وایي، بلکې همیشه دا پکار دا دعا وغوښتله. انه هو التواب، یقینا دا الله توبه قبلونکی دی، الرحیم ترس والا دی. دا تواب ولې ذکر کړه، رحیم ذکر کولی؟ ګوره مقام د چا دی؟ مقام د توبې دی، او توبې سره توبه قبلول خای. شاپور شیخ دی خدای وبخي، هغه به وي التواب زر زر پخلا کېدونکی دی. الله داسې نه دی چې ته پسې به جرګې راولې، یو پیر ته به خپې کته کوې، بل درګاه ته به ځې، بل ملا ته به ځې. نه نه، یو پیری الله تعالی سوچت کا خدای خطا شي بس تواب زر زر پخلا کېدونکی، رحیم رحم والا دی. ولی یوازې توبه نه قبلېدله، نور هم څه درکوي. ګوره خو لږ غونې خوله چینګه که الله ته، بیا یې ګوره جولۍ لږه اوچته که، بیا یې ګوره ځان ته غلط ووایه، نو بیا یې ګوره. الله موږ ته ښایي چې ستا نیکه څنګه ما نه معافي غوښتې ده، داسې ته غواړه. ستا نیکه سره چې مې څومره احسان وکړو، داسې حقه زه یم. بس بابا د جنت ته راووته، اوس د بابا قوم ته اولاد ته قیامت پورې دستور لیږي. اے بابا خپل اولاد ته ووایه چې دنیا کې به تعالی وخت په وخت دستور لیږم، زما دستور باندې دې عمل وکړو، نو یاره ختمه ده، غم ختم دی. او کني ګورې خیال قلنا موږ ووایي اهبطوا کوشئ منها د دې جنت نه. دا ګورې جمع ده، ها دا جمع په اعتبار د اولاد سره، جمیعا ټول تکرار نه دی، دا اولاد ته. یعنی آدم خزانه ده، ته کوشوي، هوا به کوشوه، نو ستا ټول نسل کوشو. او تا ته وایم چې اصول باندې به زندگی تیرای، نو خپل بچو ته هم وایا، بچي به هم اصولي کوزیږي، خو قانون بدای. فاما یاتینکم،
کله چې دراغه تاسو ته مني زما طرفنا هدن د هدایت والا کتاب او هغه ومانه فمن تبيانو چا چې ومانه خدایا زما هدایت زما کتاب نو فلا خوف علیهم نبیرا پاوی باندې ولا هم يحزنون او نه به غمجان دګورا فلا خوف علیهم دا د مضمون په اعتبار سره څه ده بشارت څه شه ده بشارت والذین کفروا دا د مضمون په اعتبار سره تخفیف یاره ګوره دا قیامت پوری دا قانوني چې کوم قوم تا سا اولاد تا ما ہدایت ولېګو هغه اومان نو بشارت دے یرا ختم دا غم ختم دے خو چې وای نه معنا نو بیا وګوره بیا یاره دا والذین هغه خلق کفرو چې انکار وکړو وکذبوا نسبت د دروغ کو پسړه باندې انکار وکړو کذبوا باللسان پجبای دروغ وی نو وګوره بیا ښا وګوره اولا بیا آیات را زمغه آیتون تا اولائک نو دغه خلق اصحاب النار دا د جهنم والا وای دا بیا د جهنم والا دی وسنګي یو ورځي وځي نه نه هم دی فیا پریجانم کې خالدون همیشه لپاره وي پاو سات دمو کوي